او یو خبر ارته کومه دا یاد ساتئ زمونږ او ستاسو د نیک عمل په معامله کې یو سوچ دی هغه سوچ لږ غوندې صحیح نه دی او هغه سوچ مو دا دی چې زمونږ او ستاسو په نیکیو کې په کثرت او په ډیروالي باندې نظر مقصد مدا دی چې تاسو وایئ چې زه لسو په ځای باندې 10 رکعاته نفل وکړم د 10 په ځای باندې 10 رکعاته نفل وکړم او یو سپاره په ځای باندې 2 سپاره او د 2 په ځای باندې 3 سپاره تلاوت وکړم نو زما او ستا په نیکی کې سوچ دا د کثرت دی د ډیروالي دی خو اصل سیز په نیکی کې دا کثرت نه دی اصل سیز په نیکی کې قبولیت دی فوکس په دې باندې کړل پکار دی زما 10 رکعاته وکړه او هغه قبول نه دی او ستاسو 2 رکعاته وکړه هغه قبول دی دا 2 رکعاته چې قبول دی د زما د 10 رکعاتو نه چې قبول نه دی بهتر دی کثرت دا بعد کې شاید اول سیز دی قبولیت چې قبول شو نو ډیر لږ عبادت قبول د ډیر عبادت غیر مقبول نه د الله د رسول مبارک په نیز باندې بهتر دی نو کثرت باندې خیر توجه کوي چې ډیر خو قبولیت طرف ته دهان پکار دا مونږ استاد نن سبا صرف خالی تعداد پوره کوو 2 سپاره مو یو 10 رکعاته نفل می وکړاو دومره پیسې ما صدقه چاله ورکړاو دومره سپاره مو یو روزانه زر کرتی درود پاک وایم دا کثرت بات کې دی اول توجه په قبولیت باندې ورکړه چې رب متعال دا یو نیکی د زمونږ او د ستاسو څخه قبول او منظور کا